په پاکستان کې سیړونکي وایي چې پوج د خبره کوي چې د سیاسي خبرو نه دی لرې وساتل شي. په پوج په سیاست کې په لاس وهنو نیغې نیوکې وشوې او د پاکستان مخکنی وزیر اعظم عمران خان کوسخوم پرون په ایبټ آباد کې په خپله وینا کې د پوج د مشر نوم نه دی اخیستی، خو سیړونکي وایي چې د هغې اشاره نیغ د پوج مشر ته وه. د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پولیټیکل ساینس د څانګې استاد شاهنواز مشال وایي چې د پاکستان په سیاست کې د پوج کردار پاتې شوی دی، باوجود د دې چې پوج وایي چې پوج د سیاست نه لرې وساتل شي. خبرو کې نوموړي وویل چې د عمران خان د درنونه واخله تر انتخابات او بیا په حکومت کې دراتلو پورې داسې نیوکې کېږي چې دا هر څه د اسټابلیشمنټ په مرسته شوي وو. هغه زیاته کړه چې اوس داسې ویل کېږي چې د پوج او عمران خان ترمنځ اختلاف جوړ شو. پوج د هغه نه لاس واغستو، د عمران خان حکومت لاړو او بیا د عمران خان ډلې د پوج په ضد ښکاره څرګندونه وکړي. څېړونکي شهرزاد شاه هم وایي چې د عمران خان د وینا نه وروسته پوج خپل بیان جاری کړو او پوج سخته ژبه کارولې ده. نوموړي زیاته کړه چې د عمران خان د خبرو نه ښکاري چې هغه د پوج نه غوښتنه کوي چې بیا یې په واک کې راولي، نو دا خو غیر سیاسي او غیر آئیني غوښتنه ده. هغه وویل چې عمران خان خلکو د مشرتابه نه تر لاندې کسانو پورې نیغ په نیغه په پوج او د پوج په مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې نیوکې کړې دي، ځکه پوج بیا دغه بیان جاری کړی دی. تېره ورځ عمران خان په ایبټ آباد کې د چا د نوم نه اغستو پرته بیا تور لګولې چې د امریکایي سازش لاندې د 200 کروڑو خلکو منتخب د هغه حکومت لرې کړی شوی او دلته ورسره میر جعفر او میر صادق شامل وو. عمران خان وویل چې میر صادق د ټیپو سلطان په ضد د انګریزانو ملګرتیا کړې وه. پوج بیا ویلي چې خاصه کېږي چې په سیاسي بحثونو ته راوستل شي، خو پوج د سیاست نه لرې وساتل شي. او پرستو کې په ملک د پاکستان وسلوال پوج او مشرانو روانو سیاسي خبرو ته راخکلو خس روان دي. سیاسي مشرتابه، صحافیان، څېړونکي او په ټولنیزو رسنیو پرې خبرې روانې دي او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د عمران خان پرونی وینا سازش ګرځولې او ویلي دي چې په ایبټ آباد کې د پاکستان ریاست، آئین او قومي ادارې چیلنج کړی شوي دي. قانوني کاروایی به کولی شي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.